بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران رکو نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی ویریږئ د الله نه څنګه چې د هغه نه د یېرې حق دی. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. او مه مرئ تاسو مګر چې یئ په حالت د مسلمانۍ کې. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. منګولي ولګوئ، مضبوطي منګولي ولګوئ په رسۍ د دین د الله، یا کلک ودرېږئ په دین د الله جميعا ټول. ولا تفرقوا او فرقې مه جوړېږئ، ډلې مه جوړېږئ. واذکروا نعمت الله علیکم. او یاد کئ نعمت د الله چې په تاسو باندې کړی. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. کله چې وئ تاسو دشمنان پس مینه پیدا کړه په منځ تاسو د زړونو کې. فاصبحتم بنعمته اخوانا. پس شوئ تاسو په نعمت د هغه سره رونه. وکنتم على شفا حفرة من النار. او وی تاسو په غاړه د کندې د اور. فانقذکم منها. بچ کړئ تاسو د هغې نه. کذلک یبین الله لکم آیاته. دغه رنګې بیانوي الله تاسو ته خپل آیتونه. لعلکم تهتدون. دپاره دی چې تاسو په نیغه لار شئ. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر. او خامخا دی په تاسو کې یو ټولګی چې رابلل کوي خیر طرف ته، نیکۍ طرف ته. ویأمرون بالمعروف. او حکم کوي په نیکۍ سره. وینهون عن المنکر. او منع کوي خلق د بدۍ نه. واولئک هم المفلحون. او هم دغه خلق چې د دوی خلاصې موندونکي، د دوی کامیاب دي. ولا تکونوا کالذین تفرقوا. او مه کېږئ تاسو په شان د هغه کسانو چې ډلې شول. واختلفو او اختلاف یې وکړو. من بعد ما جاءهم البینات. رستو د هغې نه چې راغلي دوی ته ښکاره هدایت. واولئک لهم عذاب عظیم. او دغه خلق دی چې د دوی دپاره عذاب دی لوی. یوم تبیض وجوه وتسود وجوه. په هغه ورځ چې سپین بشي ځینې مخونه او تور بشي څه مخونه. فاما الذین اسودت وجوههم. پس هغه کسان چې تور شوي دي مخونه د دوی. اکفرتم بعد ایمانکم. نو اوبه ویلی شي دوی ته چې تاسو د کفر لارې اختیار کړي وروسته ستاسو د ایمان نه. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. پس وڅکئ عذاب په وجه د هغه چې وی تاسو چې کفر هم کوو. واما الذین ابیضت وجوههم. او هر هغه کسان چې سپین به یې مخونه د دوی. ففي رحمت الله. پس یې به دوی په رحمت د الله کې. هم فیها خالدون. دوی به په دې کې د همیشه دپاره یي. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. دا آیتونه د الله دي چې مونږ یې اورو په تا باندې په حق سره. وما الله یرید ظلما للعالمین. او نه دی الله پاک چې اراده لري د ظلم په مخلوقاتو. ولله ما فی السماوات وما فی الارض. او الله لره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. والى الله ترجع الامور. او خاص الله ته واپس کېدل دي د ټولو معاملاتو. په دې رکوع کې الله رب العالمین فرمایي ډېره ښکلی آیت دی چې ای خلکه چې ایمان هم راوړی د الله نه ویریږئ څنګه چې د الله نه د یېرې حق دی. او مه مرئ تاسو مګر په حالت د مسلمانۍ کې. نو د دې مطلب دا دی چې د مرګه پورې د الله فرمان بردار او وفادار بندګان جوړ شئ که نه. یعنې داسې وخت داسې حالت دې ستاسو په زندګۍ کې نه وي چې په هغې کې تاله مرګ راغی او ته ګینې د الله نافرمانه وي. مطلب په پوره زندګۍ کې په هر حالت کې د الله فرمان بردار شه. دغه د الله نه د یېرې حق دی. اصل تقوا دا ده د یو صحت دپاره مسلمان کېدل او جذباتي کېدل. او دا خبره نه ده مؤمن وی هغې ته په معاملاتو کې به دې مسلماني، په خلوت کې په یوازیوالي کې به دې مسلماني، په ګڼه کې به دې مسلماني، په مدرسه کې به هم مسلماني، په واده کې به هم مسلماني، او په غم کې به هم مسلماني، او په ازمایش کې به هم مسلماني، په هر حالت کې به مسلماني. نو الله رب العالمین دې ما او تاسو دغه شانتې مسلمانان جوړ کړي.
او بیا الله فرمایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا، ټول په مضبوطیا سره د الله تعالی د دین رسۍ ونیسئ او ډلې مه جوړیږئ، فرقې مه جوړیږئ. لکه الله رب العالمین د یهودیانو د سازشونو ذکر وکړو، نو بیا الله رب العالمین ځکه دا فرمایي چې تاسو د دې ټولو پراپیګنډو، د دې فتنو، د دې هر قسم ازمایشون چې یهودي سازشونه دي ستاسو خلاف، نو د دې ټولو مقابله چې ده یو خدا چې د الله په یره سره، په تقوا سره، او په هر وخت کې د الله په فرمان بردارۍ سره ده. او بل الله رب العالمین فرمایي چې تاسو یو موټی یئ، قرآن او حدیث د الله کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه، چې په دې تاسو مضبوط ودرېږئ. نو دا هغه رشته ده که نه چې دا ټول مؤمنان د یو بل سره یو ځای کړي، د یو بل سره محبتي، د یو بل په غمجني. نو په مسلمانانو کې بیا انتشار او اختلاف نه راځي، عداوت او دشمنی نه راځي. دا نن چې یو په یو پسې لګیا، بل په بل پسې لګیا، یو لګیا د یو بل خلاف، دا مسلمان یو د مسلمان خلاف لګیا. دا وجه دا ده چې دی په اصل کې په قرآن او حدیث عمل کوونکی نه دی. په قرآن او حدیث چې څوک عمل کوونکي هغه دا چلونه نه کوي. یو شان مسلمانان دي، یو مؤمنان دي. مولانا مودودي رحمت الله علیه ډېره ښکلې خبره کوي که نه، وایي چې مونږ یو بنده د دین خدمت کوي او بل بندیان هم د دین خدمت کوي. نو چې تو د هغې خلاف شي، نو دا ولې تو ځکه د هغې خلاف کېږي چې تا هم بازار کولاو کړی، دکان دې کولاو کړی، هغه هم دکان کولاو کړی دی، چې تا په هغې به چېرته کمی راشي، ځکه د هغه قار راولي. ما داسې خلکو نه واورېدل که نه، وایي چې د دې مدرسو د باجیګانو د دوی د یو بل سره لکه داسې حسد غونته کېږي، او هر یو وایي چې زما مدرسه اوچته شي. ولې حسد د کمې خبرې راغی چې د بل مدرسه اوچتېږي، ته پرې دعاګانې کوه، شکر بس الله شکر دی چې داسې بنده موجود دی چې د الله د دین خدمت کوي. الله مال هم داسې توفیق راکړي. په دې کې د غصې او د خفګان څه دي؟ نو ټول که څوک استادان یې، که څوک شاګردان یې، که څوک هر څه یې، دا نمونسیز به بالکل، او دا د شیطان چال دی، دا نمونسیز به بالکل په دغه کې نه اچوئ. اوس که سیاسي ډلې دي نو لګیایي د یو بل خلاف لګیایي، هغه خو د اسلام او د دین نه دي خبر، که پیپلۍ او نیشنلۍ او پی ټي آی او دا په یو بل پسې لګیایي، بس لګیا وی. ځکه چې دوی خو د قرآن او حدیث په رڼا کې سیاست نه کوي که نه، د قرآن او حدیث په رڼا کې چې سیاست کوي، نو دا پیغمبرانه میشن دی، دا د پیغمبرانو کار دی، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم میشن و. د دې دپاره دنیا ته راغلی و چې اسلامي انقلاب راولي، د قرآن نظام راولي. نو زمونږ دا خو که یو راځي که بل راځي، دغه بندیان دي، یو ته هوړي بل ته هوړي. لکه د دوی خو د اسلام او د قرآن او د حدیث او د دې سره څه خبره نشته دی. چا له قل هو نه ورځي او چا له الحمد نه ورځي. دا زمونږ په وطن باندې مشران دي که نه. نو هغو خو به دا چلونه کوي، ځکه چې هغو خو د دین نه ناخبره دي. هغو صرف د پیسو د ګټلو، د حرام او د عیش عشرت دپاره دا کار کوي. د دغه خلکو خوړو ملګرستیا ظاهره ده، نه په کار ده او نه دي راباندې الله پاک وکړي که نه. دنیا پرستو خلکو او د هغوی دغه طریقه خو غلطه ده. الله دې موږ ټول په امان کړي. خو الله رب العالمین دلته مؤمنان مسلمانانو ته ښکلې طریقه ښوولې ده، او انشاءالله ما او تا به دا طریقه کوو. مونږ به یو یو، مونږ به یو موټی یو، ځکه چې مونږ قرآن او حدیث والا یو. الله دې مونږه یو موټی کړي او د اختلافاتو نه دې الله پاک، د هر قسم اختلافاتو نه دې الله پاک پاکه زندگی نصیب کړي. د یو مسلمان د بل مسلمان رور دی، مینه به وي، محبت به وي. بیا الله رب العالمین فرمایي تاسو خو د اور د کندې په غاړه وی الله تاسو بچ کړئ که نه. نو دا صحابه کرامو په منځ کې چې کومې الفت او محبت او اتحاد او مینه راغله د قرآن او حدیث په وجه راغله که نه. اول خو دوی دشمنانو، اوس او خدرج ما تاسو ته ویلي چې څنګه جګړې وې که نه. نو او په عربو کې قبایلي نظام و، جو یوه قبیله په بلې قبیلې باندې به بس د خپلې قبیلې دپاره به هر قسم قربانۍ ورکولو ته تیار و که نه. او داسې جګړې وې چې په سوونو کلونو باندې به روانې وې، او دغه شانتې نسلونه به یې پکې ختم شو، او جګړې به وې، جنګ بعاث، او دا ډېر مشهور جنګ و دغه شان که نه، د اوس او خزرج په منځ کې چې و. او دا هغې نه چې څنګه اسلام راغی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، هغه د اوس او خزرج هغه بندیان چې یو بل ته به منامخ کېدی نه شو، دغه به پکې داسې یو جوش به پکې راوچتېدو، یو بل به یې وجو، ځکه چې اسلام نه و. نو چې کله اسلام راغی دا ټول هر څه هوار شو، او داسې مینه نه، داسې د یو بل سره محبت کوونکي. نو الله پاک الله ورته دا خبره ور یادوي چې د الله د قرآن او د حدیث د الله د احکاماتو په وجه، د نبی صلی الله علیه وسلم په وجه باندې تاسو څنګه د یو بل سره محبت کوونکي شوئ. نو دغه شان زما او ستا هم دغه شان خبره ده. مؤمن ډېر مؤمن چې لکه په قرآن او حدیث عمل کوي که نه، نو هغه ډېر بل شاني،
د هغه د سره دا سوچ نه ځي بل بنده ته نقصان ورسو. او چا چې نقصان بل بنده ته د نقصان سوچ نه کوي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دقه په اصل کې کامل مؤمن دی. بس دقه بنده د ایمان مزه وسکله، حقیقت دا دی دقه د ایمان مزه ده، نه ټینشن شته نه پریشانی شته. الله دې موږ ټول دقه شانتي جوړ کړي. بیا الله فرمایي ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر، په تاسو کې به ضروري یو ټولګي چې به نیکۍ طرف ته رابلل کوي او د بدۍ نه به منع کول کوي، او دقه خلک کامیاب دي. الله فرمایي اولئک هم المفلحون، الله دې ما او تاسو ټول په دقه کامیابو خلکو کې شمار کړي. آمین ثم آمین. او د هغه چا په شان مه جوړېږئ چې ډلې ډلې او اختلافات کوي په خپل منځ کې. الله فرمایي او د چا مخونه به توري د قیامت په ورځ، د چا به سپین یي، نو د تور مخو ته به وویلی شي چا چې مخونه تور شوي چې تاسو د ایمان نه پس د کفر لاره اختیاره کړې وه، او چې د چا مخونه سپینې الله د طرف نه به پې رحمتونه نازلیږي. الله دې موږ په سپینو مخونو والا بندیانو کې شمار کړي. امین ثم امین. خو دا ګورې تش په دعاګانو نه کېږي، دی سره به عمل بدلو. ټیک ده، عمل به د دې مطابق کو. نو هله د نیکۍ دا حکم ورکول، د بدۍ را منع کول، دا د مسلمان امت فرض دی، او دا د اجتماعي ژوند یو بهترین ستن ده که نه. یعنی الله تعالی چې د خلافت ذمهداري ما تعالی په ځمکه راکړې ده که نه، نو په دې کې چې څنګه منځ قایمول دي او زکات ورکول دي، دغه شانتې دا حکم دی چې د امر بالمعروف، د نهي عن المنکر، د نیکۍ حکم ورکول، د بدۍ نه منع کول. علما چې دی دې ته فرض عین وایي، ځکه چې په هر مسلمان باندې فرض عین هغې ته وایي چې خامخا به دا کې، چې په هر مسلمان د خپل علمي چې د څونه سطحه ده، څونه صلاحیت دی، د هغې مطابق به دا فریضه دی انجاموي. یو انپړه ښځه ده، نور په هېڅ نه پوهېږي، په مجلس کې ناسته ده، څوک په چا پسې لګیا دی، دا ورته ډېره په ارام او په مینه وایي چې الله م خوشحاله که، سله پردی مردارې غوښې خورئ، ښه دا نه ده راځئ چې خپل سباس وکړو. دا خبره خو کولی شئ که نه. تاسو وایئ چې زه خو نیکۍ حکم نشم ورکولی، بدۍ نه منع کول نشم کولی، ولې تاسو له دا خبره نه درځي؟ صحیح ده که نه. دغه شانتې ډېر کارونه دي چې تاسو پې ښه پوه او تاسو خو اوس قرآن اورئ، تاسو چې په قرآن کې څه اورئ ښه په نرمۍ، انتهایي په نرمۍ، په مینه محبت. دا درته ګورئ ویم په چا باندې به جټې به د ځانه نه جوړوئ، ښه په نرمۍ سره په حکمت سره به چې دی د الله تعالی دین پیش کوئ. او الله فرمایي دغه خلک کامیاب دي. ستا نه به د ستا د وس او ستا د علم او ستا د صلاحیت مطابق تپوس کېږي، زما نه به زما د صلاحیت مطابق تپوس کېږي که نه. او الله څه فرمایي ولتکن منکم، خامخا به په تاسو کې داسې خلک موجود وي، او تاسو ته پته ده چې د دې خلکو د برکته دنیا ودانه ده چې څوک د نیکۍ حکم ورکوي، د بدۍ نه منع کول کوي. ځکه چې دا خلک استغفار ویونکي دي، دا خلک د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه قایمونکي دي. نو په دې وجه باندې د دې خلکو چونکې څوک شته دی چې د نیکۍ حکم ورکوي، نو الله پاک ځکه خپل قهر او خپل غضب چې دی هغه ودرولی. نو الله پاک دې د داسې نیکانو خلکو د برکته ما او تا په دنیا کې هم د الله د قهر او د غضب نه وساتي، په آخرت کې هم. او زما خویندو الله دې موږ ټول په داسې بندیانو کې په دې ډله کې شمار کړي چې څوک د نیکۍ حکم ورکوي او د بدۍ نه منع کول کوي.